یو هندو سړي او یو هندوې ښځې د قرآن مجید په کومه طریقه باندې خیال وساتو او بیا ول د هغې د الله پاک څه صله ورکړله. هندو فقیرو د فقیر نه الله پاک بادشاه کو تاسو هم دا قصه واورېدله او په دې باندې عمل کو نو تاسو هم بادشاهان جوړېدلی شئ. یو هندو سړی او یو هندوه ښځه وه، انتهایي غریبانانو، دومره غریبانانو چې د خلکو نه به قرضې راغستلې، د خلکو نه قرضې راواغستلې په ځان باندې د قرضونو بوجونه دی ډېر زیات کړل. دومره قرضدارې شو چې یو ځل د هندو سړی دې ښځې ته وایي چې ښځې دا کلی پرېږدو. نو دې ښځې مشوره ورکړه چې بلکل سره خبره ټیک دی، دا کلی به پرېږدو او لاړ به شو بل کلي ته. نو کله چې د دې دواړو کډه به وړله، هلته کې به دې سړي روزانه مزدوري کوله. سهار به ووته، ماښام به رالی. چې کله ماښام به رالی، هفته نیمه میاشت دوه دغه رنګې ده دا مزدوري وکړله. یو ورځ یې ښځې ته وویل چې دا کم هجرت موږ وکړو، دی خو موږ له نقصان راکړو، داسې نقصان چې هلته کې راباندې د کور کرایي نه وه، دلته کې راباندې د کور کرایي هم ده. څه وکړو؟ په یو تو کې حیرانه یو موږ. نو ښځې ورته ویل چې ګوره صبر کوه، حالات دي، دا به الله پاک بهتر کړي. هغوی الله ته بګوان وایي چې حالات به بګوان بهتر کړي. ژوند تېرېدو، په دې کې را سړی یو ځل کور ته ماسوتن راتلو، یوه تیلې په لار باندې ومنتله، خو په لار دا سړی انتهایي خوشحاله دی چې یاره زه خو نن مالدار شم او د تمام جهان مالدار ترین انسان شم. کور ته رالی، تیلې پټه کېښودله، ښځې ته وایي زه خو ډېر زیات مالدار شم. هغه ته یې په څه باندې مالداره شوې؟ ما یو تیلې منتې ده او تک توره تیلې ده او زما خو د امید ده چې دنیا ډېرې پیسې به کېږي. خدای څه کوو چې کله دا خلک وده شي نو بیا به د هغې نه بعد دا تیلې دا به راولو. چې کله خلک وده شو او ماسوتن ناوخته شو، دې سړي دغه تیلې راواغستله. خو چې ویې کتل او دا تیلې وسپړدله، په دې کې قرآن مجید دا پروت و پکې. خو چې کله دا قرآن ولیدو نو دې ښځې ورته ویل دا خو د مسلمانانو کتاب دی، په دې باندې څه کې، په دې باندې به اوس څه کوو؟ هسې نه زموږ نه بېادبي وشي، ځکه چې موږ هسې هم غریبانان یو او بیا د مسلمانانو د کتاب بېادبي وکړو، هسې نه د مسلمانانو خدای موږ نور غریبانان نه کېږي. دې سړي ته یې ویل زه لاړ شه او د قرآن والا او دا مسلمانانو جومات ته ویسه. نو دې سړي ورته ویل ګوره دا ناوخته ټایم دی، 10-11 بجې دي، مسلمانان به نه وي، تللي به کورونو ته، وده به وي. سهار به 3 بجې مسلمانان راځي، نو بیا به موږ لاړ شو، دا قرآن هلته به ویسو، بیا به کېدو. نو بیا دې ښځې دې سړي ته ویل چې یو کار کوو، نو دا خو قرآن دی، مقدس کتاب دی او زموږ دا کور وړوکی دی، نه بره کېښودی شو، بېادبي داسې نخپې ورته راشي، اسه نشا شي ورته. داسې یو کار کوو چې موږ به دا قرآن د شپې نیمه حصه به یې زه ونیسم او نیمه حصه ته. دا سړی وده شو، دې ښځې را قرآن مجید د خپل سر د پاسې ونیو، هندوه ښځه د سر د پاسه کېښودو او په ژړا شوله، یا الله پاک زما دې خاوند دا قرآن نه دی راوړی، په خطا کې راغلی دی، کو زموږ نه څه بېادبي شوي، زموږ نه څه ګستاخي شوي، موږ ته معاف کړي. د سهار پورې دې ښځې په ژړا باندې دا وخت تېر کړو، تر دې پورې چې کله د سړي نمبر رالی نو سړی راپاڅو او دا ښځو ته وویل چې لږ ټایم پاتې دی، دا قرآن باقي ته ونیسه، زه به لږه وده شمه. قرآن دې سړي د سر د پاسه ونیو، جاړي، ای مسلمانانو ربه زما نه خطایي شوې ده، ما دا قرآن په خطا کې راوړی، دا ما په رسا کې نه و راوړی، که زما نه څه بېادبي شوي نو ما ته یې معاف کړه. محترمو دغه قصه تېرېدله، په دې کې د سهار اذان وشو، دې سړي راودانګل او د قرآن مجید یې راواغستو او د مسلمانانو جومات ته ورغلی. چې کله مسلمانانو جومات ته ورغلی، دنیا مسلمانان په جومات کې ناست دي، ده ورته ویل قرآن مجید
دا ستاسو کتاب دی ما په حتایې کې وړی و، نیمه شپه زما ښځې د سر د پاسه نیولی و، د یې قدر او احترام یې وکړو او نیمه شپه بیا ما نیولو تر سهاره پورې، هغې هم ټوله شپه ژړلي او ما هم ټوله شپه وژړل. داسې کوو تاسو را قرآن دا خپلوالی. خو دا راته ووایي تاسو راجمع شوي ولې یې؟ نو دې مسلمانانو ته وی چې ګوره زموږ بادشاه وفات شوی دی او موږ ځان له یو بادشاه مقررو، ځکه موږ راجمع شوي یو سهار وختي کې راغلي یو جومات ته. هندو ته وایي تا چې کوم قرباني ورکړې که نه، دا قرباني بل څوک نشي ورکولی. موږ څومره کسان ناست دي، په دې ناستو کسانو کې یو سړی هم داسې نشي کولی چې دوی که بادشاه شي یا دومره لحاظ د قرآن مجید وکړي. تا لحاظ کړی موږ ته یو آفر کوو، ته مسلمان شه موږ تاله بادشاهي درکوو. هندو دومره غریب و چې د قرض د وجې کله پرېښودو بل کلي ته رالی، خو دلته کې د قرآن مجید خیال یې وساتو. نو دی ورته وایي زما کور ته د خپلې ښځې نه تپوس کوم، موږ یې مشوره کوو، نو بیا به د هغې نه بعد تاته ووایو چې څه وکړو. لاړه کور ته او ښځې ته وایي چې یو خبره ده، ما خو قرآن حواله کړو هغوی ته، هغوی راته وایي موږ ته بادشاه کوو، خو شرط به کې دا کېښوده چې ته مسلمان شه. څه وکړو؟ نو دې ښځې ورته وایي یاره سړیه دا مسلماني به راله ښیي، ځکه بادشاهت راته میلاویږي او دا هندوتوب سه عجیبه غوندې دین دی، دنیا وخت پکې موږ تېر کړو او دغه رنګې غریبانان پاتې شو. راځئ نن پکې د مسلمانۍ ګورو چې پتې ولګي. نو چې کله د هندو جومات ته راغلی او د مسلمانانو ته ویلې زه مسلمانېږم، دې مسلمانانو دا هندو دا یې بادشاه کړو. په دې هندو باندې څونه قرضې وي، دا ټولې قرضې د ادا کړې، ختمې کړلې، ښکلې د خوشحالۍ ژوند یې تېر کړو، د قرآن سره محبت نورم سیوا شو. یو حافظ صاحب راغلی قاري صاحب او دې هندو ته وایي بادشاه ته وایي دی مسلمان شو، دې بادشاه ته وایي چې ما اورېدلي ته ډېر زیات نیک سړی او ډېر زیات ښه سړی، دې څه وکړه چې زه ډېر زیات غریب یم او ما له پیسې راکړه. بادشاه ورته وایي چې ته د قرآن حافظ یې؟ دی ورته وایي او. دا بادشاه ورته وایي 10 منټه صبر وکړه زه راځم. کور ته لاړی، یو غټ ډانګې یې وکتو، خو داسې ډانګې چې په یو ډانګې کې هنډان و او په بل ډانګې کې هنډان نه و. دواړه یې راوړل او دغې قاري صاحب ته یې نیول چې ګوره تا سره قرآن شته دی، ته بیا هم سوال کې ما سره قرآن و، یوه شپه ما د قرآن خیال وساتو زه د فقیر نه بادشاه کړمه او تاسو قرآن ټول عمر شته او حافظه مې ته بادشاه نه کړې، پته لګي ته صحیح حال نه ساتي ځکه ته بادشاه نه کړلې. په سړي باندې راکېښودل او سمې وې. دغه قاري صاحب خفه شو، ولاړی د غر په لمن کې کېناستو او په دې انتظار کې خدای پاکه چې څوک ډېر زیات وږی شوی یم، څوک راپېښې سه روټۍ راوړي. نو په دې کې محترمو دغه ځای کې به خلکو ګډې چیلې سرولې، د هغوی نه چې به کله روټۍ پاتې شوله او دا روټۍ به سړه شوله، نو دا به یې دغه قاري صاحب له ورکړله. یو ځل دا ګډو والا کور ته راله او مور ته وایي چې مور دا مور دې بچو ته وایي چې دا راته وایي چې مخکې به تاسو سړه روټۍ راوړله، اوس یې نه راوړئ، اوس روټۍ په تاسو کمه شوې ده، که څه مسله ده؟ نو دا ورته وایي چې روټۍ کمه شوې نه ده، هلته کې یو بزرګ سړی ناست دی د قرآن مجید تلاوت کوي او موږ ولې روټۍ ورکوو. نو بیا ورته دا مور وایي چې ګوره دومره زبر سړی دی، قرآن حافظ دی، قاري صاحب دی، تاسو چې سار کې ځئ نو یوه روټۍ به زه تاسو له اضافي در کوم، سالن به در کوم، هغه له ورکوئ، خپله ګرمه روټۍ خورئ او هغه له سړه ورکوئ. وخت تېرېدو دغه قاري صاحب ډېر زیات مشهور شو، په چا باندې به دم اچو هغه سړی به ټیک کېدو، هغه سړی دا به ټیک کېدو. دونه خبره مشهوره شوله چې بادشاه ته خبره ورسېدله. بادشاه څه مسله راغله، بادشاه ته چا وویلې دلته کې یو قاري صاحب ډېر زیات مشهور دی چې په چا باندې یو دم وه چې هغه ټیک کېږي. بادشاه سره د لښکره لاړی د دغه قاري صاحب خواله کېناسته ورته. بادشاه ورته وایي زما مسله ده، دم مې کړه. بیا ورته بادشاه وایي
دا راته ووایه تا خو لنګر هم لګولی دی دنیا او حساب کتاب دی دی خو چې کله ستا په دې لنګر کې کمی راتلو وی زما ما ته حد لیکه زما چې کوم وزیر خزانه دی هغه به تا د خوراک دا به رارسوي دغه قاري صاحب د باچا ته وایي چې ګوره کو ستا باچاهۍ کې د پیسو ضرورت تا ته پیدا شو زه به درله پیسې درکړم دومره پیسې چې ستا باچاهي به چلېږي باچا حیران شو واه دا څنګه چل دی خو دغه قاري صاحب د باچا وپېژانده باچا ته وایي باچا څه پوه شوې که نه زه هغه قاري صاحب وم چې تا ما له پیسې را نه کړې نن دومره مال دولت ما سره دی دومره ما سره دی چې زه به ستا د حکومت اخیستی هم شم زه به ستا د حکومت چلولی هم شم باچا وله شاباس وله ورکړ چې او بالکل قرآن مجید کې پاور شته ما یوه شپه د قرآن خدمت وکړو زه د زیرو نه هیرو کړم باچا یې کړم او تا چې کله په صحیح طریقې سره قرآن شروع کړه که نه نو ته هم باچا کړې باچا ستا در لرالی واقعي چې په قرآن مجید کې کمال شته مسلمانانو سړو مسلمانانو ښځو قرآن پرېښی دی د چا واده یې هغوی څه وایي چې یاره دا قرآن مجید دا به یې کمرې ته ویسه موږ سره دومره وخت نشته دومره فرصت نشته دی چې موږ قرآن تلاوت وکړو موږ مسلمانان یو هندو له الله پاک دومره مقام ورکوي ما ورته قرآن ویلی که نه موږ له ولې مقام نه راکوي ځکه نه راکوي مقام چې موږ سره قدر نشته دی الله پاک دې زموږ استاد په زړونو کې د قرآن قدر پیدا کړي نن نه ځان سره عهد وکړئ چې موږ به انشاءالله روزانه به یوه سپاره د قرآن مجید وایو روزانه به یوه سپاره وایو په توجه سره په اخلاص سره د زړه نه تاسو محترم وګورئ چې ستاسو حالات څنګه بدلیږي ستاسو پریشانۍ څنګه ختمیږي ستاسو مشکلات څنګه ختمیږي زمونږ مشکلات ولې سوا کېږي موږ به یقین نه کوو پریشانۍ ولې سوا شوي دي زمونږ کار ولې نه کېږي موږ به یقین نه کوو الله پاک دې زموږ ستاسو یقین دا کامل کړي